پنځلس سوه څلور اتیایم نمبر حدیث شریف دی 1584 نمبر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نے دا حدیث روایت تے لار زوی دوڑا صحابہ دی خوش قسمتا لار زوی دوڑا صحابہ کرام دی عبداللہ عمر اللہ پاک دی دوڑو ناراضی شي دوڑا دی اللہ تعالی د خپل ځان ناراضی کی زما استاو د ټول امت د طرفه دی الله پاک بهتري بدلی ورکی. ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قال چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایله دی اربع من كن فيه كان منافقا خالصا سلور خصلتونه دي چې پچا کې ومندل شو پچا کې موجود شو نو د سوچا منافق دی اوریجنل منافق خالص منافق دی. ومن كانت فيه خصلة منهن او پچا کې چې د دې خصلتونو نه یو خصلت وي وکان فيه خصلة من النفاق دې کې خصلت ته عادت ته ورکی د منافقت حتی یدعها ترسوی چې پر خو دې نه د عادت تر هغه وخت پورې د کې یو خوې بوی د منافق شته دی هغه سلور عادتونه او خصلتونه دادي اذا تمنا خان چې کله ور سره امانت کې خودل شي نو خیانت کوي. امانت خبره چې راشي نو یوازې مال او دولت او پیسو کالی ته امانت نه وای خبرم چې څوک چا سره د راز وکي زمونږه کتاب قرآن شریف دا وای ویدام امانت خبرم امانت کې دی شي دا شان زمونږ استادو دا بدن او جسم چې دی او دا زندگی دام هر کس سره امانت ته د خدای پاک دا شان دا اولاد چې دی دا بچی دام امانت ته امانت چې ور سره کې خودل شي خیانت کوي. واذا حدث كذب چې کله خبرې کوي دروغ وای یعنی د هیڅ خبره د دروغ نه خالی ني چا سره گفتگو نمبر راشي ورکه به دروغ خامخاوي عادت دې. واذا عاهد غدر کله چې وعده کوي نو هغه وعده ماتي وعده خلافي کوي. واذا خاصم فجر او چې کله جنگ کوي چې جنگ کله کوي نو بدر دی او کنزل بد زبانی کوي. متفق